ځکه عیسی علیه السلام سره یو به لوټه وه یو به ورسره ګومنځ وه او ګرځېده به او بستره به یې شاته اچولې وه او دعوت و تبلیغ به یې کو کوڅه په کوڅه به ګرځېده خپل کور د حضرت عیسی علیه السلام نو یو ځل یو سړي اوبه څکلې په لښتي باندې په لاسونو کې اوبه راواغېشتې او اوبه یې څکلې نو عیسی علیه السلام لوټه وغورځوله وی داسې معلومیږي چې د لوټې نه بغیر هم کار کېږي دې ته مې مجت نشته یو سړی یو لید چې هغه ګیره اودس یې وکړه په مخ یې اوبه واچولې او ګوتې یې په دې ګیره کې ورکړې دا ګیره یې پې برابروله نو ګومنځ یې وغورځوله وی دې ته حاجت نشته وی په ګوتو هم دا کار کېږي بالکل د دنیا نه زاهد او دنیا سره هیڅ تعلق نه ساته د دې وجې نه د عیسایانو دا راهبان هم په غارونو کې او په جونګړو کې اوسېږي او هیڅ قسمه له دنیا سره تعلقات نه ساتي نو د مسلمانانو د پیغمبر خپل کورو نو د ګاونډي حقوق دي مسلمانانو په خپله زده کړي دي چې کور دی کور باله ګاونډي سره به دې څه تعلق نه او که دا کور د بل چا په ګاونډ کې دې واغېسته نو ابه د باندې شوفه کوي د شوفې قانون او کور کې بیا بیبیانو له ځان ځان له کوټه جوړول وی دا ټول حالات عملي طور مسلمانانو د خپل پیغمبر نه زده کړي دي او زموږ د پیغمبر خو نه ګاونډي و نه خپل کور و دا چې موږ عملي طور نه دي زده کړي څلورمه خبره اهمه خبره وی زموږ پیغمبر صرف د مونځ سره او د عباداتو سره خپل تعلق تیر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر جهادونه کړي دي او ډېرې علاقې یې قبضه کړي دي او بادشاهي یې کړې ده او احکام شرعیه د ټول په خپل جون په خپل امت کې نافذ کړي دي چې څوک غلا وکړي نو لاس پتې کټ کې د هغې خپل اصول او قواعد دي یا که څوک بدعملي وکړي نو یا به دورې ورکړې پکوړو به وی او یا به سنګسارې بعضې خلک یې سنګسار کړي دي او څوک یې پکوړو باندې ویښلي دي او که څوک قتل وکړي نو قصاص به وله ورکې څوک ډاکو کې هغه له به دا سزا ورکې څوک د اسلام نه واپس لاړ شي مرتد شي د هغه دا سزا ده نو وی هغه بادشاهي هم کړې ده او ملکونه هم فتح کړي دي او عملي طور د الله تعالی احکام دا په مسلمانانو باندې جاری کړي دي شرعي احکام یې جاری کړي دي او زموږ پیغمبر دا دغه نه صرف عباداتو سره متعلق پاتې شوی دی د بادشاه نه او د سیاست نه باروبار پاتې شوی دی نو هغه څیزونه زموږ پیغمبر نه دي کړي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي دا راته زه حقیقت ویم زموږ ښکلی پیغمبر چې څنګه پیغمبرو دقسې بادشاهي هم کړې ده د مسلمانانو بادشاه هم مدینه منورې جومات مسجد نبوي چې څنګه د عبادت لوی مرکز و دارنګې د قضا او د عدل او د انصاف هم لوی مرکز و سیاست یعنی حکومت والا طرز زندگی او پیغمبری دین د یو بل نه جدا نه دي ګوره اسلام کې داسې ده اوس هم ډېر خلک وایي وی د ملا د حکومت سره وی څه کار دی ډېر خلک دا خبرې کوي نه اسلام کې حکومت په حقیقت کې د ملا کار دی پیغمبر هم دی او بادشاه هم حضرت ابوبکر صدیق د هغه نه بس په امت کې لوی د دین راهنما او مشر او بادشاه هم دی خلیفه هم دی ورپسې حضرت عمر ورپسې حضرت عثمان ورپسې حضرت علی زه ورپسې لاندې برطانیه کې او په انګریزانو عیسایانو کې دا شی نشته هغې حکومت او دین د یو بل نه جدا کړي دي د دین تعلق د هغوی د ګرجو سره دی پادران او راهبان په ګرجو کې ناست دي خپل عبادت کوي حکومت نور خلک کوي د هغې خپل سوچ دا دی نو تاسو وګورئ څومره ګنده نظام پکې روان دی په حکومت باندې د مذهب لاس نشته رونو زنا په هر امت کې حرامه ده د آدم علیه السلام نه والا تر اوسه پورې زناکاري حرامه ده لیکن هغوی د حکومت په سطح باندې ورشئ وګورئ ښځې بربنډې ګرځي ستر او پرده په هر امت کې فرض ده چې ستر او پرده به تاسو ګورئ په یورپ کې په لندن کې مو ګورئ امریکا کې مو ګورئ فرانس کې مو ګورئ جرمني کې مو ګورئ چې کوم د عیسایانو ملکونه دي استرالیا مو ګورئ د ښځو پرده پکې شته حالانکې د هغې په مذهب کې هم دا جرم دی د هلک او د جینۍ دوستانه
دا په هر شریعت کې معنا ده. د آدم علیه السلام نه واله تر زمونږ د نبي علیه السلام د امته پورې هلک په هلک سره دوستانه کوي، جنۍ دې د جنۍ سره دوستانه کوي، هلک او جنۍ به یو بل سره دوستانه نه کوي. او په یورپ کې تاسو ګورئ، په امریکا او په لندن کې هلک او جنکۍ دوستانه کوي که نه کوي؟ دا مې بوای فرینډ دی هلک دوست، او دا مې ګرل فرینډ جنۍ مې دوسته ده، او یو بل سره باقاعده چکر هم لګوي او د ملکونو سیلونه هم کوي، او یو بل سره په پارکونو کې هم ګرځي او په هوټلو کې هم شپې کوي. نو د هغوی شریعت خو دا نه غواړي، د هغوی دین کې دا نشته، خو چونکې مذهب او حکومت د یو بل نه جدا دي. حکومت د مذهب تابع نه دی چې څه کوي نو کوي به، دا مذهب خلاف روان دی. دلته بعضې خلک وایي جی په یورپ کې ازادي ده او ښځو ته ازادي ده او اسلام کې ازادي نشته. واقعي اسلام کې دغه ازادي نشته. ما یو ملګري ته وی یاره وی هلته کې خو ازادي ده که نه؟ مې یو ازادي ده، ته خو دې ته خوشحاله چې هغه نظام راشي او د هغې ښځې ازادي، نو ته به هم پکې ازادې، خو ګورې ستا خور لور به ازادېږي. دا به نه وی چې پردی لور خور به صرف ازادی او ته به ورسره ګناه کوې، نه ستا هغه به هم ازادېږي. پردی لور خور تا سره مه کوه، پردی لور خور به ازاده چې خو ستا لور به هم ازادی، ستا خور به هم ازادی، ستا مور به هم ازادی. نو بیا چې سوچ وکوي او دا خو واقعي ته به هم ازادې ګناه به کوې، خو بل هلک به هم ازادي، ستا مور سره ګناه به کوي، ستا خور سره ګناه به کوي، ستا ښځې سره ګناه به کوي. دا به نه وی چې ګنې زما هغه به په پرده کې دننه پټې ناست دي او زه به ازادې یم او مزې به اخلم. نه، بل به هم ستا د هغې خپلو خویندو او د لوڼو نه مزې به اخلي. خدای دې د هغه نظام نه مونږ وساتي. دغه څه نظام چې د یو انسان په مخ کې د هغه خور بېادبي دې معافي، د هغه لور، د هغه مور او د هغه ښځه خپل دوست سره ګرځي. دې دا نشي ویلې ورته چې مه ګرځه، دا قطعا نشي ویلې خپلې خور ته چې دا ته څه کوې، د مخ کې به وځي وي دا مې دوست دی. لور به د مخ کې وځي، مور به د مخ کې وځي، ښځه به د په مخ کې وځي، یوه شپه تېروي ورسره باره وکړه، دوه وکړه، درې تېرې. دې پابندي نشي کولی چې دا ولې. که پابندي کوي نو قانونا جرم دی چې تم ازاد او دام ازاده را. ته څنګه پې پابندي کوي؟ جیل ته به ځې، جیل ته. دا د هغې نظام. ولې؟ ځکه د هغې قانون، د هغې حکومت د مذهب لاندې دی. مذهب او قانون هغې د یو بل نه جدا ساتلی دي. نو چې څه کوي نو کوي. سپو سره نکاحګانې کوي، ښځې سپو سره نکاحګانې کوي. دا فطرت تقاضا کوي د دې خبرې. هلکان یې سپو سره نکاحګانې کوي او پیشوګانو سره نکاحګانې کوي. او ما یو ځل په یو رساله کې کتلي یوې ښځې چیندخ سره نکاح کړی و. دا جد دی؟ دا څه طریقه ده؟ دا ولې؟ حکومت د مذهب نه اخوا دی، د مذهب دخل پکې نشته. دا خو چې مذهب او حکومت یو ځای شي نو بیا به حکومت د شریعت ماتحتي، دا به پکې نه. یورپ کې ازادي ده او بالکل پکې ازادي ده، خو موږ دا ازادي نه غواړو. موږ وایو چې زموږ ښځې زموږ خپلې ښځې پردی دي نه، داسې ده که نه؟ زموږ خویندې د یو په پرده کې ناستي، دا صرف زموږ خویندې او د خپل خاوند ښځه دي، د بل چا دي نه. زمونږ لوڼه یې د خپل خاوند ښځی او د بل چا دیني. او باقي هغه ازادي دلته ښځې د زنانه ته شته. که پلار یې په زور په نکاح ورکوي او دا نه غواړي نو شریعت وایي جبر به پرې نه کوې، ښځه باندې جبر به نه کوې، ظلم به نه کوې چې په کور کې د قیدي ساتلي، دا مور کرم تلی شي، دا پلار کرم تلی شي، دا حج د بیت الله لم تلی شي. دا علم حاصلولو دپاره او د علم د ښودنو دپاره په پرده کې د کور نه بار هم وتی شي. هېڅ پابندي نشته د شریعت د دایرې لاندې. زما وروڼو هغه عیسایي دا لیکي، وی د مسلمانانو بادشاه چې هغه نبی علیه السلام هم بادشاه هم پیغمبر و، نو د شریعت احکامات هغه ښودلي دي خلکو ته، جاری کړي دي، نافظ کړي دي. زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام هغه صرف عبادت رفته و، حکومت سره یې څه کار نو. نو مونږ ته د شریعت احکام په دنیا کې عملی شکل کې نه دي ښودلی. وی دا څلور وجې دي د مسلمانانو د پیغمبر چې ما په دې خبره مجبوری چې زه د هغه نوم په دې 100 کسانو کې په اول نمبر کې ولیکم. زما وروڼو عیسی علیه السلام هتک دلته نشته. که ته وایې دا د الله حکم هغه ته بس هغه ته دغه ډیوټي سپارلې وه، زمونږ نبي علیه السلام ته دا ډیوټي سپارلې. یاد وساتئ ډېر خلک د حضور پاک شان ذکر کوي، خو لږ غوندې وښویږي د بل پیغمبر هتک او بېعزتي ورسره راشي. ټول پیغمبران دا ستوري دي د هدایت، دا رڼاګانې دي
او یو پیغمبر ته الله یو ذمہ داری حواله کړې ده او بل پیغمبر ته الله بله ذمہ داری حواله کړې ده. نو زموږ ښکلی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړلی ربیع الاول، دا راجح قول دی. او دې کې بیا اختلاف دی، مشهوره خو دا ده چې په 12 د ربیع الاول پیدایش شوی دی، لیکن بعض علما نه هم یادوي. او مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه یو کتاب دی سیرت مصطفی د نبی علیہ السلام سیرت یې لیکلی دی، هغې کې هغه اتم د ربیع الاول لیکلی دی چې د ربیع الاول اتم تاریخ. او څوک 571 عیسوي سن یادوي او هغه لیکلی دی مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه چې 570 عیسوي کالو 570. او د ورځ د ګل و په دې د ټولو علماء اتفاق دی. او د سحر د سنتو ټیمو هغه وخت کې تقریبا علماء کرام لیکي چې 20 منټه د پاسه یا 22 منټه د پاسه 4 بجې ټیمو. او د اپریل بعض علما 22 تاریخ یادوي 570 یا 571 عیسوي او څوک د اپریل 20 تاریخ یادوي. په دغه تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. او د هغوی یو تاریخو په دغه زمانه کې د اتیانو یو لښکر هلاک شوی اصحاب الفیل یې ورته وي، د هغې 50 یا 55 ورځ وه. بیت الله ته به خلک راتلل د عبادت دپاره، د طواف دپاره، د عمرې دپاره، حج دپاره. نو په یمن کې یو بادشاه ابراهیم نوم و، هغه وی یاره موږ هم پکار دي چې یو عبادت خانه جوړه کړو، خو نیت یې خراب و د بیت الله په مقابله کې وی جوړه چې خلک بیت الله پرېږدي او زموږ دې کوټې له راځي او عبادت پکې کوي او طوافونه ته کوي. نو یو خشته ښکلې کوټه یې جوړه کړه په یمن کې، صنعا د یمن یو ښار و په هغې کې اعلی قیمتي کوټه. او خلکو ته سهولیات هم ورکړل چې دې کوټې ته څوک عبادت له راځي. نو موږ به وله ډوډۍ او د خوراک انتظام هم کوو او د شپې بندوبست به م وله کوو. نو عربو دا بده وګڼله. نو د عربو یو کس لاړ او هغه وله په هغه کوټه کې لوی اودس ماتې وکړه. او بعض علما لیکي وی د شپې یې ورته خشاک کېښود او اور یې ورته برته کړه، کوټه یې وله وسوځوله. ابرهه بادشاه خبر شو ښه دا زمونږ د کوټې بېعزتي شوې ده، دا بل چا نه دي کړي بغیر د مسلمان نه، دا مسلمان کړي دي. هله به زه ډوډۍ خورم او به بس کم چې د مسلمانانو کوټه د عبادت بیت الله دا دړې دړې کړم. لوی لښکر یې را روان کړ او اتیان پکې و. او چې کوم شرعتي و هغه د بادشاه په قبضه کې و او په دې ډېر لوی زور و شور راغی په مکه حمله کوم او بیت الله روانو. چې څنګه مکې مکرمې ته رانږدې شو نو ګیر چاپیره په بیابانونو او صحراګانو کې چې د مسلمانانو کوم څاروي او هم د په قبضه کې اخیستل، څه به یې مړه کول، څه به یې لالول او څه به یې لکه زمونږ چې څنګه ورته غنیمت وایو داسې خپل فوج له ورکول. عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو د هغه اوښان یې ګرفتار کړل، وینیول لکه قبضه یې کړل. نو وله ورغې چې ورغې نو ابرهه دغه وخت کې د مکې مکرمې نه بار د عرفات طرف ته یو ځای کې دمه کوله او د مکې د بیت الله د حملې ترتیب برابروي چې څنګه موږ حمله وکړو د مسلمانانو د بیت الله دړې وړې کړو د خپلې کوټې بدلتې وال. عبدالمطلب د یو څو کسانو سره ورغی، د دې ډېر ښکلی و د عبدالمطلب، ډېر خشته مزېدار شکل و او د دې مخ یې داسې اثر و چې څوک به ورسره مخامخ شو نو خلکو به یې ډېر زیات قدر کو. نو عبدالمطلب چې څنګه ورغی هغه ته خپل وزیرانو وی چې دا د مکې په سردارانو کې یو سردار دی. وی ابرهه دونه قدر وکړه چې هغه د خپل تخت نه راکوز شو او دته په ځمکه کېناسته او بیا دته ورته غاړه او دې د مټه ونیو خپل تخت عارضي چې کم تخت و د هغه په هغې یې ځان سره کېنه او ډېر لوی عزت یې ورکړه عبدالمطلب له. دومره عزت او احترام یې ورکړه چې خلک حیران شو چې یو خوا په مقام لکې او د مکې د یو سردار دومره قدر کې. بیا عبدالمطلب ته وی حضرت څنګه راغلی؟ وی تا زما اوښان نیولي دي، زه هغه خپل اوښانو پسې راغلی، ما له خپل اوښان راکړه. ابرهه بادشاه ورته وی چې ما خو یې ته ډېر هوښیار یې خو ډېر قمقل او ساده وخت. وی هغه څنګه؟ وی ما دا مطلب و چې ته به راته وی چې په دې بیت الله حمله مه کوه او واپس ځه. زما لکې دا رالل نو ما وی که ده ماته ده ووی نو زه به واپس ځم په دې بیت الله به حمله نه کوم. ما دا فیصله کړې نو ایله بیله اوښان دې وغوښتل چې ما له اوښان
خپل کور دې د پرېښود د عبادت ځای غږ نه کوي چې په هغې حمله مه کوه جومات د لروانوم د هغې غږ نه کوي چې دا مروانه وه او عبادت خانه د لړنګوم د هغې غږ نه کوي چې دا مه تباه کوه اوښان غواړي نیکبخته دا به دې ویلي ما درته زه واپس تلم او ورته څه وایي وی انا رب الابل وی زه خو د اوښانو مالک یم زه د اوښانو مالک یم ورب الکعبة سیمنعها او د کعبې رب بل ذات دی وی ابی د نه بچ کی داسې ذات دی چې د هغه کور ته نږدې کېدی نه شي هغه به د هغې حفاظت کوي د کعبې رب شته که نه د خپل رب یم د خپل اوښانو رب او مالک یم ما له خپل اوښان را یې ورکړې وله اوښان یې ورکړل دی راغې بیت الله ته او د مکې سرداران یې راغونډ کړل وی دا اوښان چې ما راوستل دا ما د بیت الله په نوم وقف کړل ما ځان له نه دي راغوښتی او د مکې سردارانو خلقو د مکې نه باروزی او دا ظالم بادشاه دې حمله کوي تاسو باروزی چې تاسو ته نقصان نی بس دې د بیت الله روان کې مونږ به بیا جوړ کړو اسم نشته او د بیت الله خوا کې ټول سرداران راجمع شو الله ته په چغو جړل چې مونږ کې دومره طاقت نشته چې دا ستا د بیت الله مقابلې والا لښکر مونږ منې کړو الله ته پیش او د بیت الله حفاظت ته پیش ښځې ماشومان دی د مکې مکرمې نه بار وویستل او ابرهه په لوی زور او شور کې را روان دی اوس چې په بیت الله باندې حمله کوم پروردګار د خپل کور حفاظت وکړ د دریاب د غاړې نه د توتکرو په شکل کې مارغان راوچت شو ابابیل ورته وایي دا توتکرې نه دي د دې په شکل حیوانات مارغان الله راوچت کړل یو یو درې کاڼي به یو سره یو کاڼي به په یو پنجه کې نیولی بل کاڼي به په بله پنجه کې نیولی او بل کاڼي به په مخوکه کې نیولی او چې سینګ به رالل کاڼي به یې راخوشې که نو کاڼي به د انسان د سر نه موت او لاندې د څاروي نه به یې موت په هغه ځای به پرېوتل مردار به شو او داسې دانې به پرې راوختې لکه دا عقل نه نکیاني ده پخوا چې په خلکو راختي چې چک چې ورته وایي داسې دانې به پرې راووتې ټول مردار شو کوتره شو دا ابرهه اتی و تختید اچته ټینګېدی شو نو دغه د ابرهه قرآن شریف کې الله تعالی دې قصې ته اشاره کړې ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل هغه د اتیانو لښکر سره مې څه وکړل مسلمان کې چې طاقت نی او کمزوري الله مدد کوي خو چې مسلمان کې طاقت وي او ځان بې غیرته کی بیا الله مدد نه کوي 314 په بدر کې طاقت کم دی اغي بہادری وکړه طاقت د مسلمانانو کم دی شمیر کم دی الله مدد وکړه خو مضبوط مدد وکړه ورسره اوس د مسلمانانو 55 ملکونه دي 56 ممالک 55 تیل ټول د مسلمان سره دی سونه د مسلمان سره ده تانبه او پیتل ګیس د مسلمان سره دی پیسه د مسلمان سره ده افراد د مسلمانانو سره دي دریابي لارې ټولې د مسلمانانو دي دا چې کوم نهر سویز دی دا نهر که مسلمان بند که د امریکې یو بیړم ترې خوا نشي راتلی افراد مسلمان سره نهر او سمندرونه مسلمان سره ګیس تیل پټرول ډیزل دا د مسلمان سره سونا تانبه او داتونه او هغه داتونه چې کوم نن سبا ایټم بم جوړېږي اټول د مسلمان سره کم نه چې نن سبا هایډروجن بم جوړېږي اټول د مسلمان سره کم نه چې ایټمي بجلیګر جوړېږي اټول د مسلمان سره ټوله د مسلمان سره ورونو خدایم د مسلمان سره کنه او قرآن هم د مسلمان سره لیکن مسلمان بے غیرت دی الله مدد نه کوي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که تاسو کې غیرت ایمانی غیرت پیدا شو کلک مسلمان مومن نو مثالونه شته دی نو الله د بیت الله مدد وکړي د مسلمان طاقت کم نه شو کولی د ابرهه د لښکر مقابله اوس د مسلمان طاقت زیات دی الله تا ته وایي کوه که نه هغه لښکر برباد شو هلاک شو د هغې لښکر د هلاکۍ 50 یا 55 ورځ و د نبي علیه السلام د ولادت علما وایي دا الله ښودنه دا الله د مخکې نه ښودنه چې داسې یو پیغمبر دنیا ته رالیږم چې د هغه په مخامخ د هغه د پیدایش نه مخکې د اتیانو مضبوط لښکر هلاکوم نو چې هغه دنیا ته راشي خو د هغه مخکې یو لښکر هم بیا نشي ټینګېدی خو به هلاکېږي پیدایش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا نه شوی دی د مور نوم یې بیبي آمنه ده او د والد صاحب محترم نوم یې عبدالله دی دواړه په نوجوانۍ کې وفات دي
عبدالله په نوجوانۍ کې وفات، تجارتي سفر باندې تللی او د مدینې منورې په ګوان کې په راتلو کې وفات شو، قبر یې هلته دی. او د مور پلار دقه یو بچی باس، پلار د پیدایش نه مخکې وفات دی. الله خو عجیبه نظام دی که نه، دنیا ته ښیي چې هغه ماشوم چې پلار د پیدایش نه مخکې، مور د پیدایش نه پس په 7 کال د 7 کالو ماشوم یتیم بچی، او چې زه غواړم د دغه ماشوم یتیم بچي نم د اسلام او د ایمان رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولی شم او داسې شخصیت ته جوړولی شم چې ټوله دنیا به تر قیامته پورې د هغه د مثل د جوړېدو نه عاجزوي، نه به شي پیدا کول. نو ولادت چې کله د نبی علیه السلام وشي او بیبي ده د عثمان ابن ابي العاص، مور د فاطمه نوم دی، فاطمه، او د دې فاطمه د پلار نوم عبدالله دی، فاطمه د عبدالله لور. هغه وی په دغه ورځ د نبی علیه السلام کوم چې دا پیدایش د حضور پاک کېده، وی په کور کې یو ناشنا رڼا شوه، رڼا مې ولیدله او ستوري مې ولیدل چې د اسمان نه ځمکې طرف ته را روان دي. وی ویرېدم چې دا ستوري په ما را پرېونه ځي. او د نبی علیه السلام مور بیبي وی، بیبي آمنه وی چې د حضور پاک د ولادت په وخت کې یو رڼا زما نه راوچته شوه، وی ما د شام محلات ولیدل، داسې یو رڼا، دا د اسلام او د ایمان او د هدایت رڼا وه. او د پیدایش د مخکې نیکه عبدالمطلب او ما یو خوب ولید، وی زملاست یم زما د شان یو زنځیر راووت، دا هغه زنځیر یو سر ته اسمان سره ولګېد، بل سر یې مشرق ته روان شو، بل سر یې مغرب ته روان شو. وی ناګانه د هغه زنځیر نه ونه جوړه شوه، د هغې ونې خشته خشته پاڼې دي او خشته میوه ده پکې. وی څوک لګیا دي هغه اونې د هغه میوې نه میوې را شوکوي، وی څوک لګیا دي د هغه اونې هغه څانګې کټ کول غواړي، وی یو خشته سپین سړی دی هغه ورته خلک نه پرېږدي چې څوک پکې روانې کوي، څانګه ونه څوک پرې کوي نو هغه سپین خشته شکل والا سړی ورته څوک نه پرېږدي. وی ما لاس راوچت که چې ځم ته په ما د پاسه دا ونه پرته ده د شا باندې، وی لاس مې اوچت که چې یو میوه ته ځم راوشکوم، وی زما لاس ورته ونه رسېد. دا زنځیر د اسمان سره جنګېدل، دا د الله سره نسبت دی. او مشرق او مغرب ته خورېدل د نبی علیه السلام د دین خورېدل دی. او دا اونه دا د شریعت او د اسلام او د نبوت اونه ده. او دا میوې دا د هغې خشته ښکلې ښکلې احکام دي. او عبدالمطلب وایي زه ونه رسېدم، دې ته اشارت دی چې د نبی علیه السلام د نبوت هغه خوند رسېدو ته دې نه رسېږي، دې د هغې نه مخکې وفات شوی. خلکو د دې نه علاوه ډېر خوبونه لیدلی دي ناشنا. دا هغه وخت و چې د امریکې په شان حکومت و د فارس، لوی حکومت و د فارس، داسې و لکه د امریکې حکومت، د هغه د محل نه 14 کاڼي پرېوتل، زلزله راله. او فارس کې آتشکده به وه، خلکو به ورته عبادت کو، اور به بلېده، دا مجوسیانو به عبادت کوي، نور به بلې، تیل به اچوي، بل څه کوي، بل څه اور به وجلې کېږي. نه، 1000 کاله هغه اور د فارس آتشکده، هغه د مجوسیانو د عبادت هغه اور هغه بلو. او د علیه السلام د پیدایش په وخت کې هغه اور فوري مړ شو. او یو لوی دریاب دی، یو چینه د ساوه دریاب، چې دام داسې دی د هغې مذهبي لکه څنګه چې د هندوستان والا دا دریاب سره دا مړي دا ایرې چې پکې غورځوي، څه ورته وایي جی؟ گنگا دریاب. گنگا د هندوانو یو محترم دریاب دی. دغه رنګې دغه دریاب مکمل اوچ شو، اوبه پکې ختمې شوې. او شام کې یو لوی دریاب دی، یو لوی حوض دی، بحیره تبریه ورته وایي، دام اوچ شو. او دا چې کوم وخت یاجوج ماجوج راشي هغې به یې د اوبوس کې هغه بیا به اوچېږي. او یو سړي یو خوب ولید، بادشاه د فارس په دغه وخت کې دا څه ورته وایي د کسرا، هغه فورا میټینګ راوغوښته او ملګرو ته یې وایي چې ما د بېګا زلزله راله او زما د محل نه 14 خښتې پروتې دي، د څنګه پرېوتې؟ چې دا خبرې کولې فورا کې اطلاع راولېږله، وی صاحب هغه فلان کې دریاب هم وچ شو، اوبه پکې نشته. نور غم هم شو. بل سړی راغی، وی صاحب د فارس د آتشکده د هغې د اور د عبادت امر شو. فورا بل اطلاع راله، بحیره تبریه اوچه شوه.
فوراً بل اطلاع راځي او بل سړی راغی وی صاحب ما یو خوب لیدی دی بیګا اسنګه دی ولیدو وی د عربو خان دی عربو والا او یو غټ مضبوط اوخت مخ کې دی او د دریاب فارس باندې را پورې وتل او زمونږ په د علاقو کې د اوخان خواره شو بادشاہ وی څه چل دی در څه چل چې دی خو څه چل دی څوک مذهبي مشر شته چې هغه مونږ پوی کی مذهبي څوک مشر شته چې هغه مونږ پوی کی او په دې حالاتو مونږ خبر کی دا خو څه ناشنا قصه جوړېدو والا ده یو مذهبي مشر هغه نمران دی وخیر شو هغه وی ښه وی دا زبا یو مذهبي مشر دی غیر راوسته چې غیر راوسته وی تا نه یو څو تپوسونه کوم جواب به راکړې وی صاحب که جواب را سری در به کوم کوي تپوس به دله وکړم دا تپوسونه یې ته وکړل هغه وی په شام کې زما یو ماما دی او ډېر نیک سړی دی او د پخوانو کتابونو پویم دی او سطیح د هغه نوم دی هغه که اجازت یې ما لیږي هغه نه به دله دا ټول معلومات واخلم وی شابه ځان رسوم دې دی نه لاړ شام ته چې شام ته لاړ هغه ماما یې د پخوانو کتابونو عالمو هغه دغې وخت کې د زنکدن په حالت کې و د پې سلام واچو یو څو شیرونه یې ورته ووې هغه تې ګیله وکړه وی خوريه چې مرم نو رالی وی ماما زر راته وایه دغسې هغه ماما ورته وی خوريه وی چې مرم راله رالی او داسې یو خبر رانالی ده ورته لا ال نه دی ویلی یو خبر رانالی او هغه خبر دا دی چې ستا د بادشاه د محل نه کاڼي پروتې دي او ستاسو فلانکې دریاب مچ شوی دی او ستاسو د فارس آتشکده مړه شوې ده او تاسو خوب هم لیدلی دی چې د عربو خان راغلی او زمونږ په علاقه باندې خواره شو دې پسې راغلی دا تپوسو ده رانه کې ماماجي هم دقه تپوسونه ده نه کو وی خانو دا دلیل او نخره دی خبره ده چې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی دا دی خبره ده او تلوار مکوي ستاسو اته بادشاهی به تیریږي نو اتمې بادشاهی نه پس بس ستاسو سلطنت ختمیږي او دغه آخر زمانې د پیغمبر بادشاهی به په ستاسو کې خورېږي اته پیړۍ اته بادشاهی اته پیړۍ نه اته بادشاهی پس به ستاسو بادشاهی ختمیږي هغه واپس راغی بادشاه ته بادشاه وی زه اته بادشاهی ډېر شي دي خو هغه اته ډېر زر ختمه شوي څو کاله کې دنه دنه یو لاړه بله لاړه بله لاړه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې اتمه بادشاهي ختمه شوه او د مسلمانانو بادشاهي فارس ته ورسېدل کاهنانو پیشنګویه ورکړې چې دا هغه زمانه چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي اسمان کې به دا ستوري رڼاګانې کولې د ستورو نه به شغلې تلې راتلې چمکار دا به ډېر زیات و د ستورو شغلې او خلق هم لگه خلقو کم نیکی پیدا شوی وه د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې بعضې خلق راغون شو او یو میټینګ یې وکړ یاره دا خو ډېر زیاتې غلا غلطۍ زیاتې شوي دي د دې روکتام پکار دی یاره بدعملۍ او زناکارۍ ډېرې شوي دي د دې روکتام پکار دی یاره غله ډېر شوي دی روکتام پکار دی یو کمیټي جوړه کړه دا ټولې د دې خبرې نښې وې چې دنیا ته یو عظیم شخصیت راتلو والا دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ لومبی پی ول خپل مور ورکړی دی او بیا د ابولهب یو وینځه و سویبه نو یو سویبه هغې وله پی ورکړی او دا سویبه لاړه ابولهب ته زیری وکړ وی مولا مبارک دې شه ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شو نو په هغه خوشحالۍ کې ابو لهب د نبی علیہ السلام تر دا سویبه وینځه آزاده کړه نو بخاری شریف کې وسر دی بخاری شریف کې شته ابو لهب چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څه وکړل وی ډېر لوی عذاب کې پروت یم ډېر لوی عذاب کې خو وی چې ما د پیغمبر علیہ السلام په خوشحالۍ کې سویبه آزاده کړې وه نو وی الله په هغه ټیم زما په دې ګوته کې لږ غوندې پی پیدا کړي ما بعتاقتی سویبه د سویبې د آزادولو په برکت دی کې پوټې غوندې پی پیدا کوي هغه زره دین علما دا معلوموي چې مسلمان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش د خپل خوشحالۍ اظهار کوي
داسې خوشحالي نه ګورې لکه دا زمونږ خلک چې بعضې بعضې کوي مونځ نه کوي په دې ورځو باندې ډېر خلک چراغان کوي منګلې باندې صاحب دا بلفونه بل کي او اسونه ناوي کي او جلسې دي او جلسونه وباسي او لوډ سپیکرې دي او څه ورته ویلې کېږي دا غیر شرعي کارونه پکې ډېر خلک کوي داسې هم نه ده ګورې مونځ نه کوي د پیغمبر علیه السلام سره د مینې نښه دا ده چې د هغه په شان عمل به کوې د هغه په شان عقیده به ساتې او د هغې په شان اخلاق به ځان کې پیدا کوې نه مونځ کوي نه روجې نیسي نه د پیغمبر علیه السلام په شان ځان له شکل جوړوي نه د هغې شان اخلاق پیدا کوي او جی ربیع الاول دی چراغان به کوو او ګولۍ به ولو او څه ورته وایي دا چورچورکي دا به ولو او دغه دا شربتونه به ویشو او کیرونه به پخو او جلوسونه به وباسو داسې مثال دی لکه یو سړي ته چاوې روژه وایي نه نیسي وی پلار به دې ونیسي اسان کار دی څه هلکه وایي مانځله مړوي یو مونځ خو نه دی نو مونځ هم نشم کولی روژه نشم نه وي مونځ نشي زکات یاره نور حقونه لږ دي چې لا اوس په مال کې زکات هم ورکمه او چې روژه ماتې به شو نو جومات کې به ټول نو مخکې راغې روژه ماتې لو خپې به یې راته وکړې کجورو ته پکوړو ته به کېناستو چې او دې بیختې وځه نه روجې نیسې نه مونځ کې نه زکات ورکې نه څه نور څه نیکي کې او روژه ماتې ته د پکوړو نه مخکې نه خپې راته وکړې وایي څه کافر خو راته نه ښکارم چې روژه ماتې به هم نه کوم مسلمان نیم څه دا هغه لوبه نه د پیغمبر علیه السلام شکل دی خوښ دی که هغه دی خوښ خو ځان له به جوړ کړی و که نه د پیغمبر علیه السلام مبارک عقیده خوښه ده که هغه دی خوښه نو ځان له به دې جوړه کړې وه که نه نه د هغه ښکلی عمل خوښ دی که د هغه ښکلی عمل دی خوښ خو خوا به دې کړی و که نه صرف په دې باندې نه 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 اصل بنیادی چیز دا دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم چې کم سړی خیرت او الله مني نو پیغمبر علیه السلام د هغه دپاره نمونه دغسې به ځان جوړوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یو ځل نه بار بار الله وایي زما تابعداري وکړئ او د پیغمبر اسلام تابعداري وکړئ مینه ورسره وکړئ د مینې تقاضا دا ده چې ته د حضور پاک شان کردار ځان کې پیدا کړې نه جي هغه مې نه دی خوښه نه لکه دا جلوس دې ولې وویست او دا په کوټه باندې بلپونه ولګول وایي څه مسلمان کافر خو درته نه ښکارم داسې به نه کوم مینه کوم که نه څنګه مینه کې مینه دې ته وایي یو ورځ به مینه کې د کال بیا 12 میاشتې به مینه نه کې صرف یو ورځ به کې د خوشحالی اظهار به کوو او په هغه طریقه به کوو چې کومه طریقه باندې مونږ ته د دواړو جهانو سردار او صحابه کرامو فرمایلی دي دین به مونږ د صحابو نه زده کوو بدعاتو نه به ځان ساتو بدعت هغه څیز ته وایي چې الله او رسول او خیر القرون کې نی او مونږ یې دې وخت نه شروع کړو هغې نه به ځان ساتو چورچوریګانې مرچوریګانې پکې نشته چراغانونو ته ضرورت نشته ډوډۍ ورکه چاله خیراتي او ثواب نبي علیه السلام ته وبخه خیراتو که ثواب اغی ته وبخه یو جماعت جوړ که تکړه او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخه دې ته د خوشحالۍ اظهار وایي یو مجلس جوړ که او په هغه مجلس کې علما راغواړه او خلکو ته د نبی علیہ السلام سیرت بیان که چې د هغې سیرت د هغې اخلاق د هغې اعمال خلکو ته معلوم چې خلک د هغې مطابق عمل وکړي خلک ډېر ناواقف لري زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله یو ځل خبره کوله وایي په مدینه منوره کې ناستم یو وکیل د هغې راسره کېناستو وی اول خو داسې ساخوا دی خوا خبرې کړې وی ما ته وی چې څه کوې ما ورته وی چې دلته کې راغلی م د پاکستان یم او د مدینه شریفه کې سبق ویم وی ما ته وی چې تاسو مغه زړو قصو پسې نښتې خلک سپومې ته وختل او تاسو زړو قصو پسې نښتې وی ما ورته وی کاکاجي هغه سپومې ته ختلم تا تفریح دې ته ورته خېږه وی بیا ما ته وی چې یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر بچا زمانه کې تېر شوی دی ما یې ته وکیل څوارلسم خو به دې خامخا پاس کړي او هغې نه پس به دې بیا د وکالت ډګري م 4-5 کاله اخېستي تا ته دا پته نه لګي چې نبي علیه السلام کومه زمانه کې تېر شوی دی او هغې دا فرمایل وی په لاهور کې یو ځل اخبار کې راغلي یو پرچه کې سوال شوی و د پیغمبر علیه السلام متعلق چې د هغې سیرت بیان کوي نو او د 14 پرچه وه د جرنلیزم او په هغې کې صاحبه چا لیکلی دي چې دې په کشمیر کې پیدا شوی دی یو دا اخبار بیا تفسیر لیکلی دا اخبار چاوی په مکه کې د یو امیر کور کې پیدا شو میټرک 10 تعلیم په لبکه کې پاس کړ
او بیا لندن ته د اعلی تعلیم د پاره لاړه او په آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی ډیګري واغېسته او بیا راغی مکې مکرمې ته یو ډېر لوی سړی ته جوړ شو. دا حال دی زمونږ. اوس هم که یو مسلمان نه تپوس وکړې دا ما چې کوم د پیغمبر هم د پیدایش خبرې درته وکړې قسم دې ډېرو ته پته نه لګي. رونو دوه قوم دي، یو مړ او یو جم دی. مړ قوم هغې ته وایي چې د هغه نه د خپل مشر تاریخ هیر شي. دا مړ دی مړ. هر سړی د خپل مشر تاریخ بیانوي که نه بیانوي چې هیر نه شي. ما ته خو د ما د پلار تاریخ معلوم دی خو چې د ما بچو ته یاد پاتې شي، زما نوسو ته یاد پاتې شي، زما کړوسو ته یاد پاتې شي. د خپل سیاسي مشر برسې خلک کوي که نه کوي چې دا هیر نه شي، د هغه تاریخ هیر نه شي. دا او چې څوک هیر کی خپل مشر دا مړ قوم دی. جمدی قوم هغه دی چې د مشر تاریخ محفوظ ساتي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشر بل کېدی شي تاریخ په مو محفوظ ساتي. خلک چې برسي کوي د مشر څه پکې وایي، یو ټکې پکې وایي هلکه وایي ګورې د پلانکي په میشن به روان یو. داسې ده که نه ده؟ نو مونږ چې د حضور پاک سیرت بیانو مونږ به دا وایو چې د نبي علیه السلام په میشن به روان یو. هغه چې سرپاره الله لېږلي دي هغې باندې عمل به کوو. داسې نه چې صرف بس زنده‌باد او مرده‌باد دي. زنده‌باد او مرده‌باد باندې کار نه کېږي او صرف د خولې په عشق هم کار نه کېږي چې دا عشق رسول یم. ما یو ځای کې په مکه مکرمه کې یو سړی ولید، ټوپۍ په سر و، ډېر خلک بلا مریدان وو. بلا مریدان وو. خلک راته وو یو غاړې ته ناست چا ول لاسونه چاپي کول، چا ول خپل چاپي کول او په دې تندي باندې خپل نوم لیکلی، په تندي ټوپۍ باندې لیکلی پیر سید فلان کې عاشق رسول په دې ټوپۍ د پاسې لیکلی. چې ما ورته وکتل نه برېت ونیږي راوه. ما دا خو ناشنا عاشق رسول دی، اګیر او برېت ته جوړ دی عشق وړي دي په ټوپۍ په لیکلو ته عاشق جوړېږي. عاشق دړی. نو جناب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان عقیده بساتو. د دې پروګرام مقصد سی د دې بیان چې د هغه عظمت د مسلمان په کې کینی، عظمت لویی او د مسلمانانو او چې څوک څومره عظیم الشانی نو هغه سره قدرتي مینه پیدا کیږي چې د مسلمان په زړه کې محبت پیدا شي. ځکه د نبی علیه السلام مینه دا د ایمان نښه ده. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. د هر چا نه به د حضور پاک سره مینه زیاته کې او د مینې او د عظمت مقصد دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي، د هغې اتباع وکړي. دی غټ مقصد دی. نو به هر کیف لومبې پی ورته خپلې والدې محترمې ورکړل. بیا د ابو لهب وینځې صویبې وله پی ورکړل او په اووم ورځ باندې د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب عقیقه وکړه. عقیقه دا وه چې یو لویه ډوډۍ وکړه او د مکې لوی اشراف او سرداران ټول راوغوښتل په هغې کې کینول او تاریخ لیکي علما چې دومره لویه ډوډۍ د چا په پیدایش نه ده شوې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت مبارک شوی او نوم یې وله کېښود محمد صلی الله علیه وسلم. او اعلان یې وکړه وی دا نوم ولې د دله محمد اکدم. محمد ظاهري معنا دا د اسانه هغه کس چې د هغه صفتونه کېږي، د صفت قابل، ستایلی شوی د صفت قابل. هغه خوبونه لیدلي د آلاتو نه وی زما دا نوسې ډېر مبارک نوسې ښکارېږي او دی به داسې حد ته رسېږي چې خلک به د صفتونه کوي. دا نوم وله ځکه کېښود. او مور بیبي ورته وی چې زه خو وله احمد نوم ایږدم. وی ځکه چې ما خوب ولید نو ما ته په خوب کې چا ووی چې دې بچي له د محمد احمد نوم کېده. نه تاسو ولا محمد کې خو زه ولا احمد نوم ایږدم. احمد معنا صفت ویون کې د الله صفت ویون کې ثناخوان چې ډېر ښایسته صفت کوي او ښکلې صفت کوي د پروردګار. نو مور بیبي ورته احمد کېښود او نیکه ورته محمد نوم کېښود. بعضې علما وایي په دې اوومه ورځې سنت هم شوی دی، لیکن اکثر علما جماهیر او محققین لیکي چې نه نبي علیه السلام سنت شوی د مور نه پیدا دی، سنت یې نه دی شوی. هغې نه پس بیا د بیبي حلیمې کره تللی دی، هغې پی ورکړی دی. نو باقي واقعات انشاءالله که زندگی وه آینده جمعه به درته بیان کړم.